بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين د دې نه شاته تیر شوي سبق کې مثال د متکاسلینو ذکر کو یعنی د هغه کسانو چې هغوی د الله خبره نه منله او په هغې کې سستیا کوله چې هغه یهودو الله پاک به انعامات کړي اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین او چې الله پاک ورته ووایي چې د ارض مقدسه ته دننه شئ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم نو دای کې بزدلی وا او یاره و پکې وي مونږ دې ته نه ځو ان فیها قوما جبارین نو دای باندې الله پاک رد کو چې تاسو دورم چې کوم دی د الله حکم نه منئ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب دروازې ته ورسئ نو الله به د هغوی په زړونو کې یره او روب واچوي تاسو له به الله فتح درکړي خو هغوی وی که تاسو هر څه کوئ خو موږ د دې ځای نه خوځو نه فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ته پوه شه او رب دې ستا مددګار شي تاسو دواړه لاړ شئ جنګ وکئ موږ به درته ناست یو پیغمبر علیہ السلام ته هغه صحابي مقداد ابن اسود رضی الله عنه ځکه ویلي چې مونږ تاسو ته نه وایو څنګه چې موسی علیہ السلام ته خپل قوم ویلي چې فاذهب انت وربک فقاتلا بلکې انا نقاتل عن یمینک وعن شمالک مونږ به ستا ښي طرف ته او ګس طرف ته جنګیږو ستا نه مخکې او وروستو به جنګیږو دا د غیرت خبرې چې نبی علیہ السلام واورېدې نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شو موسی علیہ السلام خپله غاړه خلاصه کړه قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین چې د الله په حکم کې سستیا کوله جهاد نه رستو کېدل نو غذای په الله بند کو قال فانها محرمه علیهم 40 سنه دا به 40 کاله په دی باندې بندي یتیهون فی الارض حیران او پریشان به په ځمکه کې فلا تاس علی القوم الفاسقین اوس د وتلو علیهم نبأ ابني آدم بالحق نه جزا من الظالم چې ظالم نه بدله واغستی شي او د دې بیان کوي چې چا حسد کړی دی نو ګوره د هغه انجام څه شو
د آدم علیه السلام د دو زامنو واقعه ذکر کوي خو بالحق د قرآن کریم دا واقعات او حکایات چې دي دا د اظهار د حق د پاره دي، دا د باطل د پاره نه دي، دا د لهو لهب د پاره نه دي، دا د دنیا کیسې نه دي چې بیټکونو کې په اجرو کې په خلک وخت پاس کوي. ځکه ورسره وی وتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، یعنی دا واقعه حق ده او د پاره د اظهار د حق ته چې حق ښکاره شي. د آدم علیه السلام دو زامن حابیل او قابیل چې قابیل مشر او حابیل چې کم دی نو هغه کشر و. قابیل زمینداره کوله او حابیل چې دی نو ګړې بېزې ساتلې سرولې. مخکینو شریعتونو کې د قربانۍ او د نظر او د منښت دا طریقه وه چې څه شی به د الله په نوم پیش کړو نو هغه به یې کېښود، اور به راغی او هغه به یې وسوځو. دا به نښه د دې وه چې دا قبول شو من جانب الله. حابیل په روغ نیت سره ښکلی ګډ هغه یې پیش کړ نو هغه الله قبول کو. د بل خراب فصل دانې هغه پیش کړي هغه قبول نه شوې. بانیته په مخه واغست وي تا به زه وجنمه، وی وجو بیا یې د خاخولو چلم نه ورته. الله فرشتې راولېږلې په شکل د مارغانو چې هغوی جګړه وکړه او هغه یو بل مړ کو او پنج ځمکه کې والی یبحث فی الارض لیریهو کې په یواري سوة اخي اخ کچلې ورسره وکړو. خلاصه د واقعي من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. په هر قتل کې حدیث کې راځي چې د قابل حصه به یې پکې ځکه د هغې بنیاد هغه ایښی و. چا چې د غلط کار بنیاد کې خود هغه ته په هغې کې حصه رسي او چا چې په خیر باندې دلالت وکړو د خیر بنیاد کې خود نو د هغې اجر او ثواب به ورته رسي. نو په دې آیاتونو کې دا ذکر کوي جزا د ظالم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اولوله په دې باندې خبر د دو زامنو د آدم علیه السلام بالحق په رښتیا اذ قربا قربانا کله چې پیش کړه دواړو قرباني فتقبل من احدهما نو قبول کړی شوه د یو د دې دواړو نه ولم یتقبل من الاخر او قبول نه کړی شوه د بل نه. اسمانونو کې ړومبی ګناه دښکه د حسد و شیطان کړو چې آدم علیه السلام ته بنیته شو او دنیا کې د آدم علیه السلام زامن زوی کو چې رور ته بنیته شو. قال لاقتلنک وی قابیل خامخا وجنم به تا لرم. قال وی ورته حابیل انما یتقبل الله من المتقین یقینا الله قبلی اعمال او عبادات ته متقیانو نه. نو زه متقی یم زما نیت صحیح دی د شرک نه ځان بچ کومه د الله نه یریږم د الله د رضا امیدوار یم نیت مې صحیح دی او ستا به داسې نه نو دا خپل صفت خو په خپله باندې وکړو. دا مقام د شکر دی نو په دې کې خپل حیثیت او صفت هغه جایز دی او چې د لویای او د فخري نو بیا هغه نه دی جایز. لئن بسطت الی یدک که ته اوږدې ما ته لاس ستا دې دپاره چې وژنې ما لره ما انا بباسط یدی الیک نیم زه اوږدونکې لاس خپل تا ته لیقتلک چې وژنم تا لره. نو د خپل ځان دفاع او بدل دا خو جایز د شریعت کې. د دې مطلب دا دی که ته اول شروع اچې په ما باندې نو زه اول شروع نه اچوم
انی اخاف الله یقینا زیریګم د الله نه رب العالمین چې پالونکی د مخلوقات ته. او امداد الحق شیخ حفظ الله تعالی درس کې فرمایلو په دوی ولا ګټر اخلاصه کړی و او غي شهید کو مړ شو. انی اریدو یقینا ز اراده کوم د پاکوالی د نفس پل زه خو ځان ساتم در ولا وسه. انی اریدو ز اراده کوم ان تبوها چې راګیر شي ته بی اسمی په ګناه د قتل زما و اسمکا او په ګناه ستا مخکینی باندې تاسو هم ګناهګار مخکې نه او چې زما د قتل ګناه د سره شي فتکون من اصحاب النار او نشي به دوزخیانو نه وذلک جزاء الظالمین او دا د سزا د ظالمانو. فطوعت له نفسه قتل اخی نو شیطان نفسو اصل چې په مخ حوالی نړون کون شینو. فطوعت له نفسه قتل اخی خیستا کدتا نفس ته د وجل ضرور فقتله نو وی وجد لرا نو د مور راوړي قتل ته بیا بنده تیار شینو. دې ته نه ګوري چې دا ما سره یو ځای لبې کړي دي او د یو لوښي نه مونږه ډوډۍ خوړلې ده او بوت اسکلي دي. فاصبح من الخاسرین نو ګرځېد تاوانیانو نه. نو بیا ولا چل نه ورته چې اوس سره څه وکړمه. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض نو راولېږل الله مارغان یبحثو چې هغوی پنجې والې فی الارض په ځمکه کې. شیخ القرآن سے بی فبعث الله غرابا راولېږل الله مارغان نو هغې دواړو یو بل سره جګړه وکړه نو هغه یو راولګېد او هغه بل یې مړ کړ. چې مړ یې کړو نو یبحثو فی الارض پنجې والې په ځمکه کې هغې یو کنجې والا کو چې دی پکې خښ کو. دا فرشتې وې لیوریهو دې دپاره چې وښیي د تاکې په یواري سوءت اخي چې څنګه پټ کي لاش د خپل ورور. قال نو وی قابیل یا ویلتا های افسوس ته مالرا عاجزتو کمزور مزو انکونه چې شما مثل هذا الغراب پشان د دې مارغو. فواری سوءت اخی نو ما به پټ کړی وی لاش د خپل ورور. درې ورځې پروت و ګرځوی او بیا یې خښ کو فاصبح من النادمین نو وګرځېد د خپېمانو نه. ټیم شوی نور به بیا و انشاءالله. آخر دعوانا سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یا الله مونږ له دا چې څه وې څه واورېدل په دې د عمل توفیق راکړه. زمونږ نارینه او زنانه نیک عمل او صالحه کړه. یا الله مونږ د ټولو ګناهونو نه بچ کړه خصوصا د حسد نه بانیتای نه مونږ وساته. د خپل رضا کارونه زمونږ نه واخله. زمونږ خاتمه په ایمان سره وکړه. د مرګ په وخت کې زمونږ دا کلمه نصیب کړه لا اله الا الله محمد